بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د عربي کا معلم پنځم نمبر درس دی. الدرس الاول اول درس دی، پنځم نمبر سبق دی. او نن به پکې مونږه د اسم دوه قسمونه وایو. اسم د دې نه مخکې درس کې مونږه کلمه زده کړه، د کلمې تعریف مو وی چې هر معنی والا لفظ څه کلمه وي. بیا د کلمې درې قسمونه دي، اسم فعل حرف. د اسم تعریف مو کو، د فعل تعریف مو کو، او د حرف تعریف مو کو. ټیک شو. اوس بیا د اسم دوه قسمونه دي. دا اسم بیا نکره وي یا به معرفه وي. نکره عام ته وي، عام چې مشهور نه وي، او معرفه خاص ته وي، خاص چې مشهور وي. مشهور چې وي هغه ته معرفه وي، چې مشهور نه وي هغه ته نکره وي. دا مې درته بالکل آسان تعریف وکړو چې د دې نه بغیر بل د دې نه پسې بل تعریف ډول شته دی نه. نکره چې مشهور نه وي هغه اسم ته نکره وي، چې مشهور وي هغه ته معرفه وي. مونږ عام علمي انداز کې وایو، یعنی عام سیز ته چې غیر متعین وي او عام وي هغه ته نکره وي، او چې متعین وي خاص وي خاص هغه ته معرفه وي. اوس ما سره 10 طالبان دي، 10 طالبان، او زه اواز وکم طالبه، نو اوس په هر یو طالب وي چې یاره دا ما ته دا استاد اواز کوي. هر یو طالب به وي چې دا ما ته اواز کوي، نو دا نکره شوه. اوس که زه پکې یو طالب ته اواز وکم زیده، نو د 10 وانو خو زید نه دی نوم، د یو کس به پکې زید نومي، هغه به فورا ودرېږي، نو دا اوس معرفه شو. دغه یو زید نوم پکې معرفه شو، دا پکې خاص شو. خاص ما خاص دغه زید طالب نوم واغستو. اوس که زه وایم طالبه، نو دا نکره دی، هر یو طالب به وایي چې دا ما یادوي. او که زه پکې یو نوم واخلم زیده، نو دا زید پکې د یو طالب نوم دی، فورا به هغه ودرېږي، جی وایه څه وایي جی، نو هغه اوس دا معرفه شو. چې زه وایم طالبه، نو دا نکره دی، او چې زه وایم زیده دا معرفه دی. زه وایم طالبه دا نکره دی، او زه وایم ابوبکر، نو دا پکې معرفه شو. طالبه، نو 10 طالبان دي، هر یو به وایي دا ماته وایي، نو دا نکره دی. او زه وایم عمر، نو عمر به پکې د یو طالب نوم وي، هغه به فورا ودرېږي، نو دا پکې خاص شو. خاص نو دغه ته معرفه وي. د خاص چې کم کس پکې خاص نوم یاد شي هغه ته معرفه وي، او چې عام طالب شي نو هغه نکره دی. ټیک شو. نکره عام اسم ته وایي. د نکرې تعریف زده کوي. نکره عام اسم ته وایي چې مشهور نه وي. ټیک شو. عام اسم ته څه وایي؟ نکره. لکه رجلون معنا ده یو سړی. د دنیا هر سړي ته رجل وایي، د دنیا هر یو سړي ته رجل وایي. اوس په دې کې په دې رجل کې اوس ابوبکر واخله، ابوبکر، نو د ابوبکر اوس خاص شو. د ټولې دنیا سړو ته رجل وایي، خو د ټولې دنیا د سړو نوم ابوبکر نه دی، د هر چا خپل ځان له نوم دی. نو اوس چې زه رجل نوم واخلم، نو د دنیا هر سړي ته رجل وایي. یا امرأه زه نوم واخلم، امرأه، نو د دنیا هرې ښځې ته امرأه وایي. او که زه پکې اوس عایشه واخلم، عایشه، نو عایشه پکې خاص شوه، دا اوس معرفه شو، دا معرفه شو. او دا امرأه نکره دی. دا عایشه معرفه شو، امرأه نکره دی. دغه شان رجل سړی، د دنیا هر سړي ته رجل وایي، دا نکره دی. اوس که په دې کې زه نوم یو واخلم ابوبکر، نو دا ابوبکر اوس معرفه شو، ځکه یو خاص سړي نوم دی. د هر سړي ابوبکر نه دی نوم، هر سړي ته رجل وایي، هر سړي ته رجل وایي. او د یو سړي نوم پکې ابوبکر دی، نو د ابوبکر نوم پکې اوس معرفه شو. نو ګور دا ابوبکر پکې مشهور نوم دی، نو دغه معرفه دی. نو عام اسم ته نکره وایي چې مشهور نه وي، چې مشهور نه وي هغه اسم ته نکره وایي. عام اسم، غیر متعین اسم چې مقرر شوی نه وي، متعین نه وي، عام اسم وي، نو هغه ته دغه وایي نکره وایي. لکه رجل یو سړی، د دې لفظ نه یو خاص سړی مراد نه دی، یو خاص سړی ته مراد نه دی. هر یو سړي ته رجل وایي، بلکې هر یو سړي ته رجلون وایي. اوس طیب ښه سیز ته وایي یا پاک سیز ته وایي. ښه سیز ته یا پاک سیز ته طیب وایي. طیبون. د دې لفظ نه هم یو خاص ښه سیز مراد نه دی، بلکې هر یو ښه سیز ته طیبون وایي. ټیک شوه. اوس دته د نکره یو آسان غونته کې پهچان کومه. او د نکره اسم په آخره کې اکثر تنوین وي، تنوین. ٹھیک شو. 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش. د اکثر د نکره اسم په آخره کې تنوین وي. لکه مثلا ګورئ کتابون، وګورئ د دې کې باب باندې تنوین دی. قلمون،
په دې قلمون باندې تنوین دی اخري حرف باندې تنوین دی دغه شانتې رجلون رجلون ته وګورئ نو دغه باندې اخره کې تنوین دی صبورتن صبورته وګورئ اخره کې پکې تنوین دی نو دا تنوین د نکرې یو علامت دی ٹھیک شوه ښه جي اوس معرفه خاص یا مشهور اسم ته معرفه وایي د معرفې تعریف زده کوي خاص یا مشهور نوم ته معرفه وایي متعین نوم ته معرفه وایي خاص اسم ته مشهور اسم ته متعین اسم ته معرفه وایي لکه زید د دنیا د ټولو سړو زید نه دی نوم د یو کس نوم به پکې زید نوم وي لکه زید د یو خاص یا مشهور سړي نوم دی زید د یو خاص یا د یو مشهور سړي نوم دی ٹھیک شوه مکه د یو خاص او مشهور خار نوم دی مکة المکرمه سعودي کې چې کوم بیت الله شریف پکې دی مکه دا خار دی مشهور خار دی نو دا اوس معرفه دی ٹھیک شوه الرجل دا رجلون چې دی که نه چې کله په ده باندې په شروع کې الف لام نه وي او اخره کې تنوین وي نو دا به نکره وي او چې په ده باندې الف لام په شروع کې ولګېدو ګورئ دا الف او دا لام نو دا رجلون چې دی دا الرجلو شو د تنوین هم ختم شو او د باندې الف لام شروع کې راغی نو دا اوس د یو خاص سړي ته اشاره کوي خاص سړی الرجل معنی ده خاص سړی مشهور سړی ٹھیک شوه لکه ګورئ کتابون دا اوس نکره دی کتابون دا نکره دی د ده په شروع کې زه الف لام لګوم بس د الف لام سره دا معرفه شو دا تنوین به ختم شي الکتابو قلمون دا نکره دی قلمون نکره اسم دی اوس د ده په شروع کې زه الف لام لګوم القلمو دا تنوین به ختم کی دا الف لام شروع کې به الف لام راشي اخر نه به تنوین ختم شي ٹھیک شو نو القلمو دا اوس یو خاص قلم ته اشاره ده زمانہ قلم دی نو زم القلم دا قلم دی دا قلم کتاب یو خاص یو کتاب مراد شوته نو الف لام چې په کوم اسم په شروع کې وي نو هغه اسم معرفه وي ٹھیک شو د معرفه اسم په اخره کې اکثر الف لام وي لکه القلم الکتاب السبورة الرجل ٹھیک شو جی بیا د معرفه اسم اوه قسمونه دي د معرفه اسم اوه قسمونه دي نو هغه اوه قسمونه خو ما ونه لیکل انشاءالله هغه به په راروان درس کې هغه اوه قسمونه ووایو خو هغه اوه قسمونه درته زه یو شمارم اسم علم یعنی خاص نومونو ته وایي اسم ضمیر د نوم په ځای چې کوم ضمیر استعمالیږي هغه ته اسم ضمیر وایي ٹھیک شو کم لفظ چې د نوم په ځای استعمالیږي نو هغه ته اسم ضمیر وایي انشاءالله هغه به م وایو بیا ورپسې اسم اشاره ده چې کوم لفظ باندې مونږ یو څیز ته اشاره کوو لکه هذا هذانې دا د معرفې قسم دی نو ګورئ د معرفه یو قسم اسم علم دی خاص نومونه دي که هغه د سړو نومونه دي که هغه د ښارونو ملکونو نومونه دي او که هغه د خاص څیزونو نومونه دي نو هغې ته اسم علم وایي دا معرفه دی اسم ضمیر څومره ضمایر چې دي تقریبا 70 ضمیرونه دي 14 چې دي هغه ضمیر مرفوع متصل دي 14 بیا ضمیر مرفوع منفصل دي بیا 14 ضمیر منصوب متصل دي 14 ضمیر منصوب منفصل دي او بیا پسې 14 ضمیر مجرور متصل دي ٹھیک شو نو دا 15 قسمه ضمایر شو نو دا 15 وانه قسمونه ضمایر چې دي دغه معرفه دي دا 70 جوړیږي نو 14 5 70 نو 70 ضمیرونه دي دا 70 وانه ضمیرونه دا معرفه دي نو اسم علم معرفه اسم ضمیر معرفه اسم اشاره معرفه اسم موصول دا الذي اللذان اللذين اللذين التي اللتان اللتين اللاتي اللواتي دا دیتا اسماء موصوله وي نو دا اسم موصول اسماء موصوله چې دي دا معرفه دي بیا دا معرب باللام هغه اسم چې هغه په شروع کې الف لام لګیدلی وي نو هغه اسم ته معرب باللام وي یعنی لام سره معرفه شوی لام سره معرفه کړی شوی اسم نو هغه اسم عموم د معرفې قسم دی 15 شو شپږم نمبر هغه اسم چې هغه منادا وي د هغه نه مخکې یا حرف ندا لګېدلی وي لکه ګورئ یا رجلو یا عبدالله یا الله دا یا لفظ چې لګېدلی د کوم اسم نه مخکې نو هغه اسم هم معرفه وي ٹھیک شوه دا شپږ شو اووم قسم مضاف الی المعرفه دا شپږ قسمونو طرف ته چې یو اسم مضاف شي یو اسم چې مضاف وي او د دې شپږو نه پکې یو اسم هغه ورله مضافلی شي نو بیا به د دې شپږو معرفه اسمونو د وجې نه هغه مضاف اسم هم معرفه شي
ٹھیک شو نو هغه ته وایي مضاف الی المعرفه معرفي طرف ته مضاف اسم معرفي دپاره مضاف کړی شوی اسم نو دا اوه قسمونه دي د معرفي دا یادول ډیر لازمي دي ځکه چې مونږ به انشاءالله د نحوي ترکیب شروع کوو په هغې کې به اول چې دی دا د معرفي اوه قسمونه به هم استعمالیږي بیا به ورپسې د اسم غیر متمکن اوه قسمونه اته قسمونه دي هغه به استعمالیږي او پکې بیا د چې کوم د اسم متمکن شپاړس قسمونه دي د اعرابو کم 9 قسمونه چې دي نو هغه قسمونه به هم انشاءالله استعمالیږي په دا ترکیب کې نو دغه درې څیزونه چې چاته یاد دي هغه له به ټول ترکیب ورځي نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام